نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائدة پارا نمبر 6 رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 د دې سورت نوم دی مائده مدنی سورت دی پس د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نازل شوی دی قرآن کې د سورت نمبر دی 5 پس د سورت النساء نه په نزول کې د سورت نمبر دی 112 پس د سورت الفتح نه په دې سورت کې 120 آیتونه دي او 16 رکوګانې دي مائده دسترخوان ته ویل کی ذکر د مائده راغلی دی د هغې د وجې نه د ټول سورت نوم سورت المائده ده خلاصه د رکو پس د هغې نه لفظي ترجمه حکم دی چې تاسو عهد او لوز پوره کوئ ځکه د اجتماعي ژوند او زندګۍ فلاح دارومدار په دې باندې کله چې یو سړی کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو د الله سره په توحید او رسالت باندې د ایمان راوړلو لوز او عهد وک پس د هغې نه د رب العالمین نازل کړی شوي د ټولو قوانینو پابندي لوز کوي د هر انسان دپاره د قانون پابندي دا ضروري ده د هغې په وجه به ورته په جنت کې اعلی مقام میلاوي دین او د شریعت دپاره چې څومره قوانین دي او څومره فرایض دي اعلان دی چې هغه ټول پوره کړی شو سیاسي طور باندې په دنیا کې غلبه حاصله شوه د حلت او د حرمت قانون بیان دی حرام شیزونه جسمانی روحانی اعتبار سره نقصان ورکوي کوم شیزونه چې رب العالمین حرام کړي دي کله چې یو کس مجبور شي نو بیا د هغې استعمالولو گنجایش شته دی لیکن هغه په شرطونو سره د ښکار متعلق د سوالات او جوابات د نکاح دپاره د پاکو زنانو د انتخاب تذکره ده په دې سره باطنی ظاهری اخلاقی طهارت هغه حاصلیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړو په الله سره د شیطان رټلی شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوو د ترجمې تلاوت مختصر تفسیر د سورة المائده په نوم د الله سره الرحمن چې ډیر مهربان دی الرحیم او زیات رحم کوونکی دی یا ایها الذین اے هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی اوفو پوره کړئ بالعقود لوزنو لرا کله چې انسان لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وی د اقرار وکړو دا بوز د الله حقوق او د مخلوق چې څومره حقوق دي هغه پوره کوي احلت حلال کړی شوي دي لکم ستاسو دپاره بهیمة الانعام بې زبانات څاروي بهیمه هغه شیز ته ویلی کېږي چې جبوي خبرې نشي کولی انعام څریدونکي مال ته ویلی کېږي دې دواړو په منځ کې اضافت بیانیه ده مراد د دې نه څاروي او ډنګر دي الا ما سوا د هغې نه یتلا علیکم چې لوستلی کېږي تاسو ته غیر محل الصید په داسې حال کې چې نه به تاسو حلال ګڼونکي ښکار لره خو دا کله وانتم په داسې حال کې چې تاسو حرم په احرام ځکه چې کله سړی احرام وتړي حرم ته داخل شي نو څه کارونه داسې دي چې عام ژوند زندګۍ کې جایز وي و دغه وخت کې بیا هغه ناجایز وګرځي نو یو په حالات د احرام کې به ښکار نه کوي ان الله یقینا الله يحكم فیصله کوي ما د هغه څه یریدو چې غواړي په دې آیت مبارکه کې مسلمانانو مؤمنانو ته خطاب دی د څه کارونو نه هغې منع کړی شوي دي یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا تحلوا بعزتي مکوئ شعائر الله د نخو د دین د الله شعیرت نه ده هغه شی چې په هغه سره بل شی معلومي مراد د دینا د دین اسلام هغه خاص نخي او علامات ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو د عزتمندو میاشتو بېعزتي مکوئ ولا الهدي او نه د قربانۍ د څارو د دې بېعزتي هم مکوئ ولا القلائد او نه د پټدار څارو بېعزتي مکوئ هغه چې په غاړو کې ورته پټې اچولی شوي ولا آمین البیت الحرام او نه د قصد کوونکو د کور عزتمن آمین مانا قصد کوونکي یعنی حاجیان بیت مانا کور حرام مانا عزتمن یبتغونا چې لټوي غواړي فضلا من ربهم فضل د رب خپل ورضوانا او رضامندي د هغه واذا حللتم کله چې تاسو احرام پرانیزئ
د احرام نه بهر وځئ فاصطادوا نو بیا ښکار کوئ تاسو ته اجازت دی د ښکار د کولو ولا یجرمنکم او هیڅ چری تیز دی نکړي تاسو لرا شنآن قوم بغض دشمنی د یو قوم ان صدوکم پدی وجا چې من کړي وی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه ان تعتدوا پدی خبر اماده نکړي تاسو چې تاسو زیاته وکړي اجرام معنی دا اماده کول په کسب د جرم باندې شنآن بغض دشمنی او عداوت ته ویل کیږي په حدیبیه کې چې کله مشرکین او مؤمنانو لره د عمرې او بیت الله شریف ته داخلېدو نه منع کړه دغه مسلمانانو په وروڼو کې دغه کفار او مشرکینو ته غصه پیدا شو بغض پیدا شو بیا چې هر کله مکه فتح شو ډیرو مشرکینو ایمان راوړو هغوی د حج او د عمرې د راتللو اراده وکړه شاید چې د مؤمنانو په وروڼو کې د خیر راغلی وي چې دوی موږ د عمرې نه منع کړي وو نو په کار دا ده چې اوس موږ دوی منع کړو د عمرې نه نو حکم راغی چې پخوانی عداوت بغض او دشمنی مکوي او د بیت الله نه او د عمرې نه مه منع کوي ځکه چې دوی ایمان راوړی دی او د ایمان پر راوړو سره ورته رب العالمین هر څه معاف کړي نو دا ستاسو ورونه ګرځېدلي دي د دوی سره عداوت او بغض مه ساتئ وتعاونوا او مدد کوئ د یو بل سره علی البر په نیکۍ کې والتقوا او پرهیزګارۍ کې ولا تعاونوا مدد مکوي د یو بل سره علی الاثم په ګناه والعدوان او په زیاتی کې واتقوا الله ويریږئ د الله نه ان الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی دی آیت مبارکه کې خطاب د مؤمنانو ته بیان د هغه شیزونو دی چې د کوم خوراک دا حرام دی حرمت حرام کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې المیتة مردارا ځان ته بچ والدم او وینا د وینې نه مراد هغه وینه ده چې هغه بهیدونکې وي او هر چې کومه وینه په غوښې پورې نښتې وي نو هغې خوراک دا جایز دی خو ښه خبره دا ده چې دغه غوښه وینځلی شي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر دلته ذکر غوښې د خنزیر دی خو خنزیر ټول نجس دی هیڅ قسمه پیدا اخیستل داتې جایز نه ده وما او هغه اوهله چې اواز اوچت کړی شي د پاره د تعظیم او د منښتې لغیر الله د غیر الله به په هغې باندې ما اوهله لغیر الله کې درې احتمالات اول دا چې مراد د دینه هر هغه حیوان دی چې په هغې باندې په وخت د ذبح کې د غیر الله نوم واخیستلی شي نو د هغې خوراک د حرام دی دویم دا چې مراد د دینه هر هغه حیوان دی چې د غیر الله دپاره نظر کړی شي د غیر الله دپاره منښته پې کړې وي نو دغه هم حرام دی اگر چې په وخت د ذبح کې نوم د الله پې واخیستلی شي او دریم دا عام دی که حیوان وي او که غیر حیوان وي او چې دپاره د منښتې د غیر الله وي د نظر د غیر الله وي نو د هغې خوراک دا جایز نه دی والمنخنقة او حرام دی هغه ځانور هم چې کوم تیزندي کړی شوي وي والموقوذة او ټکولی شوي ځانور هغه هم حرام دی والمتردیة هغه ځانور چې رارغښتي وي والنطیحة او هغه ځانور چې په اخکرو وهلی شوي وي وما او هغه اکل السبع چې مات کړي وي زخمي کړي وي خوړلي وي درندګانو دا کوم چې ذکر شو دا ټول حرام دی د دې نه ځان وساتئ الا مگر ما هغه ذکیتم چې ذبح کړي وي تاسو دومره صاف پکې شته دی چې ذبح هم کړه په شرعي طریقې باندې نو بیا د هغې خوراک جایز وما او هغه ذبحه چې ذبح کړی شوي وي علی النصب د بوتانو په قربانګاه باندې د غیر الله د معبودانو باطلو په درګاهونو باندې وان تستقسموا او دا چې تقسیم کړئ تاسو غوښې بالازلام په غشو سره په غشو سره تاسو تقسیم کوئ یا په غشو سره تاسو قسمت معلوموئ نو دا هم حرام ذالکم دا ټول کارونه ستاسو دپاره فسق سخت ګناه ده دویمه حصه ده آیات بیانی الیوم نن ورځ یئس الذین نا امید شو هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من دینکم د دین ستاسو نه دین به مغلوب شي د دې آیات مبارکه دا حصه په نهم د ذوالحجه په ورځ د جمعې پس د خطبې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نازل شو او پس د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم 81 دین پورې دنیا کې تشریف فرماو اخرنه آیات د په باره د احکامو کې فلا تخشوهم پس مویریږئ تاسو د دوی نه وخشوني ویریږئ زمانه
اعلان دی چې الله ستاسو د پاره ستاسو دین کامل، هغه دین چې کوم د آدم علیه السلام نه شروع شوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کامل شو. الیوم نن ورځ اکملت لکم پوره می کړو ستاسو لرا دینکم دین ستاسو. یو ورځ یو یهودي عمر فاروق ته فرمایل تاسو باندې داسې آیات نازل شوی دی که چرته دغه آیات موږ ته راکړی شوی وی نو موږ به د دغه ورځې نه ورځ د اختر جوړه کړې وي. عمر فاروق ورته وایي په دغه ورځ باندې زموږ دوه اخترې وي، یو عرفه او دویم جمعه. واتممت او پوره کړم علیکم په تاسو باندې نعمتي نعمت خپل. مسلمانان او اسلام غالب شو، ټول احکام الله نازل کړه. ورضیت او خوښ کړم لکم الاسلام ستاسو لرا اسلام دینا دین. الله ته د ټولو نه خوښ دین هغه دین اسلام، د ټولو انبیو دین هغه دین اسلام، او د دین اسلام نه علاوه رب العالمین نه د چا څه عقیده قبلی نه اعمال قبلی. نو هغه شیزونه بیان شو چې کوم حرام دي. وس بیان د اجازت دی. فمن اضطر پس څوک چې مجبور کړی شو فی مخمصه پس سخت لوږه کې حلال نه میلاویږي، که حرام نه خوري نو ژوندی نشي پاتې کېدی. وس گنجایش ته دی سره د شرطونو. غیر متجانف لاثم په داسې حال کې چې نه به وي مایله کېدونکی لاثم ګناه ته، بس دومره بخوري چې څومره ده په ژوندی پاتې کېدی شي، خوند به ترې نه اخلي، په مړه خېټه به یې نه خوري، که په پاو باندې ګزاره کېږي سیر به نه خوري. فإن الله نو یقینا الله غفور رحیم بخونکی مهربانه دی. بیان د ښکار او د هغه شیزونو دی چې کوم حلال. یسألونک تپوس کوي دوی ستانه ماذا څه شی احل حلال کړی شوی دی لهم دوی لرا. قل ورته وایې پیغمبر صلی الله علیه وسلم احل لکم الطیبات حلال کړی شوی دی تاسو لرا پاک شیزونه. وما او ښکار د هغه ځانورو علمتم چې تعلیم ورکړی دی تاسو هغوی ته څنګه درته الله او د الله رسول ویلي من الجوارح د زخمی کوونکو ښکاري ځانورونه. اولنې شرط مکلبین الیګون کی تاسو هغوی لرا خپل به هغوی نزی بلکې تاسو به لیږلي. تعلمونهن خای تاسو هغوی ته هغه برانیسي چې کوم ورته تاسو ښودلی وي. مما د هغه څه نه علمکم الله چې ښودلی دي تاسو ته الله، یعنی کلب معلم هغه سپی چې هغه ته تربیت ورکړی شوی وي، هغه باز هغه شاهین هغې به خپله خوراک نه کوي، تاسو چې ورته کوم خای هغه برانیسي. فکلو پس خورئ مما د هغې نه امسکنا علیکم چې ساتلی وي دوی ستاسو دپاره دغه ښکار کړی شوی شی تاسو ته به روغ راوړي خپله به ترې نه خوري. واذکروا اسم الله علیه او یاد کړئ نوم د الله په هغې باندې په وخت د پرېښودلو کې یا قایم مقام د هغې په وخت د ذبح کې، او دغه شانې کله هم چې سړی خوراک کوي نو بیا هم د الله نوم اخلي. واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. الیوم نن ورځ احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره پاک شیزونه. وطعام الذین او خوراک حلاله د هغې کسانو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب حل لکم حلال دی ستاسو دپاره. وطعامکم او خوراک او حلاله ستاسو حل لهم حلاله ده دپاره د دوی. والمحصنات او پاک دامنې پاک لمنې من المؤمنات مسلمانې ښځې زنانه حلالې دي ستاسو دپاره په نکاح سره. والمحصنات او پاک لمنې ښځې من الذین د هغې کسانو اوتو الکتابه ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه هغه هم حلالې دي ستاسو دپاره. خو کله اذا آتیتموهن کله چې ورکوئ تاسو هغوی ته اجورهن مهرونه د هغوی محصنین په داسې حال کې چې نکاح کوونکي تاسو غیر مصافحین نه تاسو زنا کوونکي د هغوی سره په ښکاره. ولا متخذي اخدان او نه تاسو نیونکي پټې اشنایانې په پټه طریقه باندې زنا. ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بالایمان د ایمان نه فقد پس یقینا حبط عمله برباد شو عمل د هغه وهو او هغه به وي فی الاخرة په آخرت کې من الخاسرین د تاوان مندونکو نه.